تصدیقات که مرفوع وي که منصوب وي که مجرور وي که موقوف وي. نو چې مرفوع وي مع التصدیقات نو مبتدا شو هذه به ورته خبر وباسم التصدیقات الک تصدیقات چې دي هذه دا دی تاسو پېښ نو التصدیقات مبتدا هذه ورته شو خبر شو مبتدا د مرفوعات نه دي نو التصدیقات سو وای مولانا مرفوع وای او یا دا سکارو ک چې التصدیقات خبر ک د پاره د مبتدا محذوفه هذه التصدیقات نو هذه به مبتدا شي پويږي کنه التصدیقات وس شي ورته مولانا د هذه ترکیبو ک مولانا زرګل هذه التصديقات ابراهيم کا شابه دا بعد خلق هذه مضاف کی مضاف الیه نو دا هذه دا غره د څه دا یو کلمه ده دا دو ندی ها دا هذه غن ها نو هذه مبتدا شو تصدیقات ورته شو مولانا خبر شو نو دا د رفع په حالت کې سو حالت شو یا مبتدا ده د خبر محذوفه یا دا څه دی مولانا خبر دی او مبتدا یې څه دی حذف دی ټیک شو او یا دا مولانا مجرور وایا شبس مجرور وایا هاذا باس التصدیقات هاذا باس التصدیقات نو تصدیقات مضاف الیه د چا د پاره د باس د پاره هاذا دا باس التصدیقات نو هذا مبتدا شو باس التصدیقات مضاف الیه څه شو مولانا خبر شو د چا د پاره د هاذا د پاره تاسو پېښوي نو مجرور شو کنه شو ولی مجرور شو مضاف الیه شو د باس د پاره کنه او دا منصوب وایا انا وانتم نبحث التصديقات انا ز وانتم تاسو نبحث التصديقات باس کو پس کې مولانا په تصدیقاتو زو ته په شریک مونږ سکو باس کو نبحث التصديقات نو د تصدیقات مفعول نشو د چا د پاره مولانا د نبحثو د پاره نو منصوب شو کنه شو نو منصوبم کې دی شي مجرورم کې دی شي مرفوم کې دی شي او موقوفم کې دی شي لکه فصل باب وقفم په جایز دی کنه د اسماء عدد پشان پويږي کنه خا دا مولانا د دې د عبارت وضاحت اوس مولانا دا تصدیقات جمع د تصدیق دی او تصدیق مصدر دی او مصدر کې احتمال د کثیرم وی د قلیلم وی نو مصدر سره جمع کوي نو التصدیقات لما اوردت بصيغه الجمع صيغه د جمع راوستو ته ضرورت نو ول تصدیق چې د مصدر دی او تصدیق په قلیل او کثیر دواړو باندې سکیږي اطلاق کیږي نو لما جمع ول د جمع کو تاسو پوېږئ نو تور ته وایي چې بویو دی ول جمع کړي دی بیا هم څه دی مولانا مصدر دی بیا څه دی مصدر دی نو بویو په قلیل او په کثیر دواړو باندې سکیږي اطلاق کیږي نو تا بویو ول ذکر کو نو التف فما هو جوابك فهو جوابنا چې تا کوم جواب کو هغه بزمکم هغه ته جواب داده چې د بيو عنواسه د مولانا به مقایزه به صرف به مساومه به مرابحه به سلام پويږي کنه نو به وضعيه نو مولانا د به انواع ته اشاره ده نو ځکه بيوي جمع وروړو نو دلتم د تصدیقات او انواع ته اشاره ده د تصدیقات انواع سدي ګڼ دي ولی تصدیقات انواع ګڼ دي ځکه یو تصدیق مولانا یو تصدیق چې دی هغه په معنا د یقین سره دی یو تصدیق مولانا په معنا د ځوان سره دی یو تصدیق په معنا د جهل مرکب سره ده یو تصدیق په معنا د تقلید سره دی نو تصدیق انواع سو شو سلور کم یقین ځوان شابه جهل مرکب او سو تقلید سو شو ما تاسو ته ویلو چې تصدیق په معنا د یقین سره ستوي یقین ستوي حد جازم
شبه حد جازم مطابق واقع سره چې زوال نه قبلې په شک د مشکک سره دې تسوي مولانا یقین ستوي حد جازم ته خبره د ذهن څه شي ورسي خو چې مطابق وي سره واقع سره او ثابتم وي شبس او زوال نه قبلې په شک د مشکک سره دې ته مولانا سوي یقین جهل ستوي اعتقاد د جازم غیر مطابق واقع سره دا کافران کستا سو خیالي د دوی دا خبره واقع سره برابر دی رښتیا عیسی علی السلام ابن الله دی خو دوی خو په 100% سره نو اعتقاد جازم غیر مطابق واقع سره دی تسوي جهل مرکب دوی دا خبره باندې ندي پوي خو په دې خپل ناپوهتیا پوي ندي چې موږ په غلطه یو په خپل غلطیا پويږي ها نو دې ته کم جهل وی مولانا جهل مرکب دا تصدیق دی کنه ولی دا غوی خود عیسی علیہ السلام ابن الله باندې سده مولانا تصدیق دی خدا تصدیق مطابق چون کیسه سره نه دی نو کم تصدیق چې واقع سره برابر نه هغه تسوي جهل مرکب وی پېښوي مولانا خازون ستوي تصدیق جازم هو غیر ثابت سنی مولانا ثابت نی ولی مرجوح ارخم وی پکې کني وی نو دا څه شو مولانا ځوان شو تقلید ستوي تقلید ویل شي اعتقاد جازم مطابق ثابت خو زوال قبلی په شک د سره مشکک سره کته امام صاحب تقلید کې چا درته ویل چې دی مسله کې دا غلط شوی دی نو ستام څه پیدا شي شک پیدا شي نو دا څه شو مولانا تقلید شو پېښوي نو شابس نو تصدیقات سو قسمه شو سلور قسمه کم یقین ظن جهل مرکب تقلید سلور شو کنه شو خ مولانا بل کستا سو خیالي په اعتبار د موصل سره تصدیقات موصل تصدیقات کستا سو خیالي دا خو تصدیقات معلومه وي د پاره د حصول د تصدیق مجهول تصدیق خو مثال په تور خلق مقصود د منطق نه دی چې تصدیقات معلومه ذریعہ وګرځي د پاره د تصدیقات مجهوله سمانا تا ته یو داوا نه دی معلوم یو داوی مجهول ته ثابتې په دلایل سره نو هغه دلایل خو تا ته معلوم دی کنه خو هغه داوا سره تا ته مجهول دی نو تصدیق خلق څه د پاره کوي چې هغه دلایل معلومه ذریعہ وګرځي د پاره د هغه مدعی مجهوله نو هغه مدعی مجهوله ثابتې کنه په دلایل سره نو دلایل دې سره جوړي مولانا د صغرا او کبرا نسی جوړي تاسو ته بوخه مدل بیا صغرا ستوي کبرا ستوي نو دلیل د سره جوړي د صغرا او کبرا نه نصوصي ز شو یو صغرا شو یو کبرا شو کنه بیا کستا سو خیالي موصل قریب او موصل بعید نو صغرا او کبرا شو موصل قریب شو بیا دا صغرا او کبرا ځان له جملې نیوي موضوع او محمول باندې نه مشتمل نو تو وایا چې دا دلیل خود صغرا او کبرا نه جوړ وي او صغرا او کبرا د موضوع او د محمول د جملو نه جوړ وي کنه نو دا موصل قریب څه شو صغرا او کبرا موصل بعید موضوع شو موصل بعید محمولم شو کنه شو ولی صغرا په موضوع په محمول مشتمل نه وي کبرا په موضوع په محمول باندې مشتمل نه وي نو لہذا دا تصدیقات ولې جمع وروړو ځکه په اعتبار د موصل سره ځکه موصل کله موصل قریب وي شبس او کله موصل بعید وي نو موضوع وي محمولم وي صغرام وي کبرام وي نو دا ګڼ سيزونه دي کنه نو د دې وجه نه تصدیقات سره وروړو مولانا جمع وروړو په خبره باندې پويږي ښه بل مولانا دا علم چې دی تصدیقات دا د علم دی کنه دی تصدیقات څه شي دی علم دی د کوم علم قسم دی د علم حصولی کنه من په قاضي کې علم حصولی تقسیم کا تصور اوستا تصدیق تا او علم حصولی کا تاسو خیالي ما تاسو ته وی چې دا متحد وی چا سره معلوم سره شابس علم حصولی متحد وی چا سره ولې د معلومه غ صورت راواله ذهن ته کنه
نو صورت اسه فرق اعتباری وي نو ذاتی فرق خو پکې وي د صورت او د معلوم په نسبت دي. نو معلومات ډېر دي کنه دي شاباس معلومات څه دي معلومات تصدیقیه ډېر دي. نو علوم تصدیقیه هم څه شو ولی ار یو علم معلوم نه اغشتل کیږي. نو ګوره لکه تصدیق بالله نو اوس الله باندې تصدیق راغی نو الله یو معلوم شو کنه جنت باندې د تصدیق راغی په دوزخ د تصدیق راغی په ملائکو د تصدیق راغی په جناتو د تصدیق راغی په میزان د تصدیق راغی په یوم الحساب د تصدیق راغی په آیاتونو د تصدیق راغی په مسلو باندې د تصدیق راغی. نو علم شابس او معلوم نو چې معلوم ګڼوي نو علم هم شي ولی ځکه علم خو صورت د معلوم ته وی کنه چې صورت د معلوم چته ذهن ته کنه. نو ته وایا چې تصدیقات قسم د علم د کم علم د علم حصولی او علم حصولی او د معلوم په منځ کې کم فرق دی اعتباری فرق دی ذاتی خو اتحاد دی. نو تو وایا معلومات تصدیقیه خو ډیر دي کنه نو علوم تصدیقیه هم شو ډیر شو. نو ځکه سو وی مولانا تصدیقات وی ټیک شو. اوس مولانا دلته دای زده کې تصدیق درې قسمه باندې دی شوس یو تصدیق لغوي دی یو تصدیق شرعي دی یو تصدیق منطقي دی شوس یو تصدیق لغوي دی تصدیق شرعي تصدیق منطقي ټیم شته نه بس